د یو عالم دغه عزت په سره کې نو بیا واوره امام مالک رحم الله دی. امام مالک رحم الله نوم تاسو اورېدلی د امام مالک رحم الله په دور کې هغه یو بزرګ سر سقطي رحم الله کله چې سر سقطي رحم الله وفات شو غور سره واوره غور سره زه خپلې خبرې ختموم بیا ستاسو په خبره که زما پټکې سپي ته تړی او کې خر ته تړی زه صرف خپل پیغام تاسو ته در رسو حضرت سر سقطي رحم الله وفات شو چا په خوب کې ولیده ورته وایي سر سقطي دا راته وایي چې الله د سره څه وکړل غور سره نوجوان طبقې واوره سر سقطي الله د سره څه وکړل وایي بخلم وایي خامخا به یې بخلې ځکه بزرګ وي ذکر الله ولی دا د سر سقطي پیغام واورئ هغه ورته وایي کله چې الله ته مخامخ شومه زما سره حساب کتاب شروع شو زه به حساب کتاب کې راټینګ کړی شوم خو الله راته وایي سر سقطي بخم دې په یو خبره تا ته پته شته چې په سرې بخم نوجوانه واوره ګورې واوره سر سقطي تا ته پته شته چې په سرې بخم ما ورته الله ما ته پته نشته الله ته ما په څه باندې بخې ای سر سقطي یو پیره په یو نهر په غاړه باندې ناست او دستې کوو غور سرې واورئ د نهر په غاړه باندې ناست او دستې کوو تا چې وکتل یو کس ټوخی وکړ تا چې وکتل ستا نښکته امام مالک رحم الله اودس کوو او ته پاسې ته وایې انا لله و انا الیه راجعون صبر اودس کوم امام مالک ښکته اودس کوي ته لاړې د امام مالک نه ښکته اودس ته هلته کېناستې اودس دې شروع کړه چې زما مستعملې اوبه په یو عالم باندې ورځي او په دې خبره د استغفار وکړل زه دې دومره خوشحاله کړم چې زما د یو عالم دومره وقار ستا په زړه کې و دومره عزت ستا په زړه کې و تا فوراً اودس نیمګړی پرېښود د امام مالک نه دې ښکته اودس شروع کړ زه دې دومره خوشحاله کړم چې ما ته وبخلې ما ته جنتي حساب کړي نن څنګه چې الله پرې خدمت باندې خوشحالېږي نو داسې د یو عالم په توهین باندې د یو عالم په بېعزتۍ باندې د یو عالم په مینه تویولو باندې د الله تعالی قهر په جوش کې هم پرې راځي په دې وجه باندې نن هم زموږ سره مقربوي زه هم لږ ورته کې ګرېوان کې سوچ وکړئ لږ ورته کې له هوش نظر والئ زه چې له بل ځای نه د اغیارو نه د هغو د خولې نه د نېټ په ذریعې سره اورم چې عالم بدترین دی عالم چې د مقابل د مرګ دی عالم په معاشره کې د پرېښودو نه دی زما کلي کې عالم دی زه خپل کلي عالم خواله ولې نه ورځم زه په خپله باندې الله ما زده راکړې سوچ ولې نه کوم چې دا عالم زما بدخوالی که زما خیرخوالی قسم بالله عالم هغه څیز دی لکه شمعې ته تاسو وګورئ شمعې په خپل سر باندې اور بل کړی که شمعې ته تړاو وې تا په خپل سر باندې اور بل کړی رو رو ولې کېږي په ښکته باندې را روانئ ځان دې ختم که آخر دا دومره تکلیف ولې برداشت کې شمع خیر دې زه دې وسوځم خیر په خپل سر باندې زه اور بل کړم خیر زه دې رو رو ولې کېږم په ښکته باندې اخره پورې دې ختمه شم خو چې نورو خلکو ته رڼئ نن عالم وایي خیر دی زه دې ختمېږم زما بېعزتي دې خلک کوي زما وینه دې خلک تویوي خو چې نورو خلکو ته خیر ورسي شمع چا په لکه باندې نه لوالې د شمعې خلک خیال ساتي شمعې ته چې کله هوا راځي خلک دې چاپېره څه څیز ودرئ چې مړی نه کړي نقصان ور ونه رسوي نن عالم په شان د شمعې دی تا ته یې رڼا کړې ده تا ته د جنت لار معلومه تا ته د جهنم لار معلومه تا ته حلال معلوم تا ته حرام معلوم ځکه عالم تا ته رڼا کړې که د عالم تیاره جوړه شوه تا ته د حلالو پته نه لګي تا ته د حرامو پته نه لګي تا ته د جایز پته نه لګي تا ته د ناجایز پته نه لګي شمعې باندې هوا راله خلک پرې چاپېره کړکۍ او لوښي تاوږي نن یو عالم باندې لاس پورته کوي مسلمانه د عالم دفاع ته که نشي ودرېدی د اغیارو سره په حال کې حق مه میلاوه کړه نو انشاءالله د خپلو علماو عزت کوو انشاءالله د خپلو مدارسو به دفاع کوو انشاءالله څه چې شوي دي هغسې هم شوي انشاءالله اوس چې کوم ژوندي علما دي د هغو به عزت کوو انشاءالله کوم خلک چې د عالم کردار کشي کوي د عالم پټې دا د خاورو سره خړوي د عالم د یو سپي او د خر چې کوم دی هغه سره مساوي کوي انشاءالله هغې خلکو ته به نور لګام چې دی نو راورچوو چې نن خو ما ته اوس سوچ راغی زما عالم خو زما بدخوا نه دی دی
خو سراسر زما خیر خوالی دی خو زما د بچي لپاره منډې وایي مدرسه ورله دی لګیا دی جوړوي زما بچي له استاذ دی ګوري زما د بچي د خېټې د پاللو لپاره دا غریب در په لیکې باندې دی زما د بچي هغه د جسم پټولو لپاره دا غریب در په لیکې باندې دی نن خو په ملک کې چې کوم دی پلتاو داسې افراد دی او غریب بچي چې هغه بچی په خپل هغه والدین په خپل بچي باندې سکول نشي ولی تعلیم نشي کولی د غربت د وجې نه نن هغه غریب طبقه د عالم راغستې ده د ده د خېټې پالنه هم کوي د ده جسم د لباس هم ګوري د ده د سر دپاره چت هم ګوري د ده د تعلیم دپاره استاذ هم ګوري مفت د هر یو خواندګۍ کې دایره کې دننه شاملوي دا خو د ملک دپاره هم خیر خوا د ملت دپاره هم خیر خوا اکثر خلک دا اعتراض وکړي غور سره ولري خلک دا اعتراض وکړي یاره دا تبلیغي جومات چې دی انګریز خو لګیا دی دین ختموي دا تبلیغي جومات په امریکا کې چې کوڅه په کوڅه باندې ګرځي په دې کې وسیجري زه هلته انګریز کې پابندي ولې نه لګوي زه هم د خر نه قمقله د خر نه قمقله هر یو ملک چې دی فوج مقرر کړی پولیس مقرر کړي هغې کې لګیا چې زما څوک نقصان ولګي هغو له په کیرغو پیسې ورکوي او دا تبلیغي چې دی یو بل چې روان کړي د الله ولي چې جوړ کړی ګرې جوړ کړی ملک ته څومره آرام شو خلک څومره په آرام باندې شو نو څوک لیونی دی چې په تبلیغي جومات باندې په خپل ملکونو کې پابندي لګوي ځکه هغوی ته پته ده چې دا په کومه علاقه باندې لاړ شي که ډاکواني د ډاکې نه قلار کړي که غلي د غلا نه قلار کړي که قاتل د قتل نه چې دی نو قلار کړي نو څوک دا نه خوښوي چې یاره زما په ملک کې امن دی امن خو هر سړی خوښوي او نن سبا یو لوی اعتراض د خلکو په ژبه باندې عالم مې څه کولی شي چې دی په منبر د امن خبره نه کوي الله اکبر یاره افسوس ما له په دې خبر راځي زه یم چې هلکه دا وریځ مې څه کولی شي چې وریځ یې چېرته له اوسه پورې باران نه دی ورولی دا ډوډۍ مې څه کولی شي چې د انسان لوږې له اوسه پورې نه ده ماته کړې دا اوبه مې څه کولی شي چې تندې له اوسه پورې نه ده ماته کړې و بابا الله اوبه ته د تندې ماتولو لپاره راولولې دي دا ډوډۍ د لوږې د بوجا وهلو لپاره الله رالېږلې د وریځې کار دی د وریځې کار هم په راولول دي ته وایې چې وریځ مې بلې شي د اوسه پورې عالم سر ته په هټول امن امن دی ځکه عالم د محمد رسول الله راوړی تعلیم امت ته ښایي قرآن ښایي حدیث ښایي ستا په حدیث باندې قرآن ولې د امن درس نه ورکوي حدیث د امن درس نه ورکوي ستا سره جومات کې د مسعودن د قرآن درس کېږي که نه کېږي ارې د کسان پکې شته که نه درس کېږي که نه کېږي مولوي صاحب چېرته داسې لیکلي دي چې ته ووایې چې دا آیت د امن خبره کوي زه دا پرېږدم دا بل ویمه که نه قرآن یې راته رسیل منه شروع کړی دی خو دا قرآن دی چې محمد رسول الله چې کله راغی بدامني وه خلکو به ماشومان ژوندۍ دفن کولې که نه دفن کولې په سلونو کاله به د یو بل سره دښمنۍ وي او که نه وي دا د یو بل په کوپړو کې به شراب نوشي کوله او که نه کوله دا د خپلې بلې ټایلونه به یې د خلکو کوپړې ګرځولې او که نه ګرځولي محمد رسول دنیا کې امن په څه باندې راوست په دې قرآن یې رانوست محمد رسول الله د قرآن بیان که امن راغی محمد رسول الله خپل ارشادات بیان کړل امن راغی زما علم خو قرآن خلکو ته بیانوي زما علم خو حدیث مبارکه بیانوي که قرآن د امن نسخه نه حدیث د امن نسخه نه ولې ته امن نور څه شي ته وایې زما علم خو قرآن او حدیث بیانوي سراسر امن دی د هغې محمد رسول الله تعلیمات بیانوي چې د محمد رسول الله نه مخکې معاشره څومره وه محمد رسول الله په خپلو تعلیماتو سره امن راوست د خانه کعبې تعمیر کې اخرنۍ خبره بس کوم اخرنۍ خبره د خانه کعبې تعمیر کېده تعمیر د خانه کعبې کېده د محمد رسول الله زندگی 25 سال ده خانه کعبه زړه شوې ده د مکې خلکو ولړوله تمہاره د هغې تعمیر کوي کله چې حجر اسود ځای راغی خلکو یې حجر اسود په دې ځای ته څوک پورته کوي یوې قبیلې والا یې ځای پورته کوم بلې قبیلې والا یې ځای پورته کوم بلې قبیلې والا یې ځای پورته کوم خلکو تورې راواغستې وایي که زموږ د مشر نه علاوه چا هم حجر اسود له ګوتې وروړې راځئ په جنګ باندې بیعت کوو د عربو عادت پلو چې کله به یې په جنګ باندې لوس کوو یو سوری به یې ذبح که وینه به یې راواغسته او ټول به په وینه کې لاس کېښودل قسمونه به یې وکړل چې داسې به د یو بل وینې تویو خو چاته به سر ټیټي نه کوو ټولو قبیلو تورې راواغستې که زموږ د مشر نه علاوه چا هم حجر اسود لاس ورور خپله وینه هم تویو د بل وینه هم تویو خلک دا انتهایی په جوش کې راغی د یو بل وینو تویولو ته سم شول یو بل ته قسمونه وکړل په وینو کې لاس کېښودل اخر کې خبره په دې باندې وشوه غور سره متوجه شي اخرنۍ خبره ختمه مرسته اخر کې خبره په دې باندې توی شوه چې راځئ صلح کوو یوه لار راوباسو لار به څنګه راوباسو
وی منګلا جرګه چې پرې ځای کې ناس ته دا ول دې چې نه پاسونه نن شپه او انتظار وکړو شپه بشو ګیرو سحر ګور چې د ټول نه اول څوک حرم ته راغی هغه زمون فیصله کوي وی بالکل پرې باندې زمون اتفاق دی سار خلک منتظر دي چې څوک پر ټول نه اول حرم ته راځي چې وایي قتل محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی پیغمبري د الله نو ورکړي د پنځیر شکارو نوجوان د خلکو دا صادق او امین راغی زمون فیصله به وته کوي دا خو ریزي باندې ختمي خلکو ته راشه نوجوانا منګه دې اسد باندې جګړه ده یو قبیله وې زمون مشر وې پورته کوي بل قبیله وې زمون مشر وې پورته کوي منګه یو ول وینو یو ول ته انتصار باندې زمون نسو کاجر اسد نشي پورته کوي هر قبیله ولا خپل جنگجو ورولي زمون ته جګړه د ختمېدو لپاره کستا سره سنوسای محمد رسول الله فرمایي په ما پیسې راکوي زخ الله را لګلې دا امن د پاره محمد رسول الله صلی الله علیه امن د محمد رسول الله تعلیمات ټول امن پیغمبر علیه السلام فرمایل خصیدا یو صادر راوړي مضبوط صادر راوړي یو مضبوط صادر راوړي شو الله جل رسول علی پرې کې دوی اجر رسول په صادر کې خولو پیغمبر علیه السلام فرمایي کم قبیلو جګړه خلق وی ټول جګړه زمون مشر به پورته کوي اله پلانې قبیله مشر سو دی وسیما راشه پس کې ونسا د پلانې قبیله مشر سو دی وسیما راشه بل پس کې ونسا د پلانې قبیله مشر وسیما راشه پس کې ونسا ټول خپل پس کې ونول پیغمبر علیه السلام فرمایل په یو ځای باندې داسې رسول چت کوي ټول په اتفاق سره وچت کبره پر د باندې کې خولل نبی علیہ الصلوۃ والسلام پلانې قبیله خوشاله ده چې زمون مشاجر اسد پورته کوي او پلانې قبیله تاسو خوشاله چې زمون مشاجر اسد پورته کوي او ټول زمون بالکل خوشاله او زمون مشر په خپل کردار ادا کړ محمد رسول الله فرمایل اخوا شي چې اسد دی ردی ته زو سم کم پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام امر راوسته د محمد رسول الله تعلیمات سره امن دي نن یو انسان واس پورته کوي عالم می څه باندې شي عالم معاشره کې امن خبر لګي زم عالم سب یعنی تا یو قران دی یو حدیث دی سره امن دی د قران امن دی حدیث مبارک امن دی د امن نصره د بل توخه دې شروع کوم قران او حدیث پرې لما الله تعالی دې ومن کې سوچ او فهم راولي الله دې زموږ خپل مو کرو بس کی الله دې په پختن قوم کې اوسل بیا د مخکینو مشرانو په شان عقل او فهم راولي واقع دعوا الحمدلله